सेवा दो आयत हो गए। आयत नंबर 78 होता हुआ है 78। हाँ, सूरह बकरा आयत नंबर 78। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फवैलुल लिल्लज़ीन यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम थुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही थमनन क़लीला फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामन मअदूदह قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا وإنهم إلا يظنون. فرمى الله تعالى قد آياتنا د یهودو هغه خلک چې هغوی امیان خلکو انپړ خلکو نو د هغوی هم الله تعالی قباحت ذکر کوي او کوم چې په هغوی کې علماو او تحریف لفظي به کوو په تورات کې به آیاتونه بدلول د تورات احکامات به بدلول نو الله تعالی د هغوی سزا هم ذکر کوي او د هغوی بد صفتونه هم ذکر کوي. ورونو دې کې الله تعالی فرمایل چې ومنهم امیون بعضی په یهودو کې امیان خلق دي. نو امی اصل کې امام رازی رحمه الله فرمایي چې امی هغه چاته ویل کېږي چې خپل مور ولا تعلیم نه ورکړي. نو دا د خپل مور طرف ته منسوب دی چې امی هغه انسان چې مور ولا تعلیم نه دی ورکړي لیکل او لوستل نشي کولی. یو دویم دا دی چې د عربو زنانو عام طور باندې لیکل نشو کولی ځکه چې د هغوی خو د زنانو سره د زناورو سلوک لیکل به نشو کولی. چې بیا به چا لیکل نشو کولی نو خلکو بوتې انت امی ما ته خو د زنانو په شان دی چې لیکل نشي کولی. د امی بله معنی دا شوه. دریم دا دی چې دا انسان کله پیدا شي نو ظاهره خبره ده چې خپلې والدې زېږولې نو په هغه ټایم کې چې انسان پیدا شي نو دی نه لیکل کولی شي نه لوستل کولی شي. نو کوم انسان چې وروسته هم بیا لیکل نشي کولی نو خلک ورته امی ته خو داسې لکه اوس چې پیدا شوی. نو الله تعالی فرمایي ومنهم امیون بعضې په دوی کې انپړ خلک دي امیان دي نه پوهېږي په خبره لیکل نشي کولی لوستل نشي کولی. نو الله تعالی د دوی دا بد صفت ځکه ذکر کو چې دا امیتوب دا په خپله باندې څه داسې بد صفت نه دی که یو سړی لیکل نشي کولی لوستل نشي کولی. لکه نبی علیه صلات وسلام په خپله باندې نبی الامی هغه پیغمبر چې هغه امی دی چې لیکل نشي کولی خو اصل کې هغه انسان چې هغه امی دی انپړ دی او بیا هم دی په دین کې ګوتې وهي نو دا انسان ناکار انسان دی. او نبی علیه صلات وسلام په حق کې دا د هغه صفت و چې هغه لیکل لوستل نشي کولی. د هغې وجه دا وه چې که چېرته کې نعوذ بالله نبی علیه صلات وسلام لیکل کولی شوه لوستل یې کولی شوه نو دې یهودو خو هسې اعتراضات کول خو بیا به وي چې دی د چا نه دا کتاب یې زده کړی دی. بیا به وي چې دی په خپله باندې لیکلی دی او چا ورته ویلي دي نو ځکه داسې خبرې کوي. نو ګوره نبی علیه صلات وسلام امی و نه لیکل کولی شو نه لوستل کولی شو او د هغې باوجود د دوی په معاشره کې یو داسې کتاب وي او یو داسې الفاظ نبی علیه صلات وسلام د خدای مبارکې نه راوایسته چې ټوله دنیا یې مقابله نه شوه کولی. دا د نبی علیه صلات وسلام صفت دی. پیغمبر علیه صلات وسلام به چې کله د میاشتې خبره کوله نو ویلې الشهر هکذا هکذا هکذا. نبی علیه صلات وسلام ویل میاشت چې کوم دی وایي داسې او داسې او داسې مطلب ته ډېر ښه شي. کله به نبی علیه صلات وسلام یو ګوته کمه کوي ګوره کله د 29 وي او اکثر د 29 وي. نو پیغمبر علیه صلات وسلام په دې لیکلو باندې په دې لوستلو باندې پیغمبر علیه السلام نه پوهېده خو دا ګوره د نبی علیه السلام معجزه ده ما تاسو ته ووایي او دا د نبی علیه صلات وسلام صفت دی.
دیو جن درودونو کې یو درود دا دی اللهم صل علی النبی الامی. یا الله درود ولیکئ په هغه پیغمبر باندې چې هغه لیکل او لوستل نشي کولی. نو دلته کې الله تعالی فرمایي ومنهم امیون، بعض په دې کې انپړه خلک دي لا یعلمون الکتاب، په کتاب نه پوهېږي، الا امانیه، خو تش ارزوګانې کوي. نو دوی څنګه چل بکو؟ اصل کې دوی به ارزوګانې دا کولې چې د انپړ خلک خو دوی نه پوهېدل، نو دوی ته به چې د خپلو علماو د مشرانو څه وویل په هغه کې باندې ایست ورروان. نو دوی به ویل لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، مړه جنت ته صرف یهودیان داخليږي او نصارا به داخليږي. الله تعالی فرمایي وانهم الا يظنون، دوی هسې ګمانونه کوي، ځکه چې جنت ته یهود او نصارا نه داخليږي، جنت ته هغه انسان داخليږي چې ایمان یې راوړی او نیک اعمال کوي. ځکه وروسته الله تعالی فرمایي روم دې له دا معلومیږي چې الله تعالی دلته کې د انپړ خلک هم راونیول، امیان خلک هم راونیول. دیو جن حدیث کې راغلی دی چې انسان کله په خبر کې کېښودلی شي او د انسان نه تپوس کولی کېږي چې من ربک، رب دې څوک دی، وما دینک، دین دې کوم یو دی، وماذا تقول فی حق هذا الرجل، او د دې سړي په باره کې څه وی، د نبي علیه الصلاة والسلام صورت مبارک ورته راویستلی شي. نو که انسان ورته وایي چې یاره ما لا ادري، ما ته خو پته نشته، نو فرشتې او پیل ته راکېږي چې ولا تلیت ولا دریت، نه دې په خپل کتاب کې لوستلي او نه دې چا نه زده کړي. دې دا خبره معلومیږي چې موږ اکثر خلک وایي ما وایي موږ خو نه پوهېږو، نو موږ به الله تعالی دومره نه رانیسي، موږ خو نه پوهېږو. الله تعالی وایي ځان به دې پوهه کړی دی که نه، پکار ده چې انسان ځان پوهېږي، نو خو په هر څه باندې پوهېږي، د دنیا په حساب کتاب پوهېږي، په نفع نقصان باندې پوهېږي، او چې دین خبر راشي موږ نه پوهېږو. لکه دا خبره اکثر خلک په دې موقع باندې ډېر کوي چې کله د رمضان مبارک دا روجي، نو موږ بس وایي حکومت زموږ ذمهوار دی، موږ په دې خبرو نه پوهېږو. ولې نه پوهېږو؟ سره دا څه لګي او د دې اسلام ته ګوره، مطلب حساب کتاب کوه، د شعبان نه ګوره چې کوم وخت باندې روژه نیول پکار دي، کوم وخت باندې نه دي. نو موږ بس موږ په دې حساب کتاب ځان ته ناراضه کوي. ولې نه پوهېږو؟ چې تا ښه پوهېږي خو ځان دې ناراضه کړه. نو دلته الله تعالی فرمایي د امیانو نه هم تپوس کي ومنهم امیون، هغه خلک چې هغه انپړ دي لا یعلمون الکتاب، په کتاب نه پوهېږي، الا امانیه، مګر تشکر ارزوګانې کوي، وانهم الا یظنون، او دوی نه دي مګر ګمان کوونکي دي. نو د دې انپړو بله خبره دا وه چې دوی به وي لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، موږ ته به اور نه رسېږي مګر یو څو ورځې د شمار. د دې مطلب دا دی چې دوی به دا خبره کوله چې اول خو الله موږ د ګناهونو د وجې نه سر رانیسي نه، چې موږ هر څه کوو موږ ته معاف کړي. که چېرته کې الله تعالی موږ رانیسي که نه، زمونږ پلار او نیکه به زمونږ سفارش کوي. نو الله تعالی ورته وایي الا یظنون، دا تش ارزوګانې دي. او الله ورته وایي ګورې ما ستاسو سره وعده چېرته کړې ده چې تاسو به جنت ته داخلېږئ او دا نور خلک به نه ځي، تاسو به جهنم ته نه ځئ. دا مې در سره وعده کړې ده، جز بیا د خپلې وعدې مخالفت نه کوم. نو الله وایي ما خو در سره وعده نه ده کړې. نو دوی د ځان یو خبره دا وه. دویمه دا وه دې یهودو به دا خبره کوله چې دا دنیا چې کم ده نو دا 100,000 کال ده، 7,000 کاله یې شوي دي، او د هر یو کال په بدل کې به موږ یو ورځ جهنم ته ځو. نو بس وایي 2 ورځې په جهنم کې تېرې کړو او بیا به موږ جنت ته ځو. زموږ په جهنم کې څه کار دی؟ نو الله تعالی وایي الا یظنون، دوی خو تش ارزوګانې کوي، اټکل خبرې کوي. دغه شانته کې دوی به دا خبره کوله چې ګوره وایي دا جهنم یو طرف ته هم 40 کاله سفر دی او د بل طرف ته هم 40 کاله سفر دی، وایي په دې منځ کې د زقم ونه ده. وایي موږ چې دې ځای نه ور روان شو، وایي د زقم دې ونې ته به ور ورسو، وایي دغه ځای نه به ایسته پرې ورسو، وانې واپس راشو، وایي بیا به جنت ته داخل شو. الله تعالی ورته وایي الا یظنون، دوی خو اټکل خبرې کوي. او الله تعالی ورته فرمایي چې کله ما دا ویلي دي چې ګوره تاسو به 40 کاله لاړ شئ او بیا به واپس شئ او جهنم ته به نه ځئ، نو دا په ما باندې دروغ دي. دغه شانته کې دوی به دا خبره کوله. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر فتح کړو، نو د خیبر نه بعد د یهود نبی علیہ الصلوۃ والسلام راټول کړه. خو دوی په دغه ټایم کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه ډوډۍ کړې وه او یو چیرې ولالل کړی. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اوله دوی سره خبرې وکړې، وایي تاسو ما ته دا ووایئ چې ستاسو پلار او نیکه څوک دي. نو دوی ورته غلط خبرې وکړې چې زموږ پلار نیکه پلانکی دی. نبی علیہ السلام ورته چې دروغ مه وایئ، ستاسو پلار نیکه هغه پلانکی انسان دی، تاسو دروغ وایئ. بیا ورته پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې تاسو به په جهنم کې څومره وخت
وای دوی ورته وایي چې موږ څلوېښت ورځې په جهنم کې یو. وایي د هغې وجه دا ده چې زموږ پلار او نیکه د سخي عبادت کړی و 40 ورځې، نو موږ هم 40 ورځې تېر کړو، بیا به تاسو په جهنم کې نه شئ. نبي علیه السلام ته یې وایي تاسو همیشه په جهنم کې. نو الله تعالی ورته وایي چې نه، اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. چې کوم خلک ایمان راوړو نیک عمل وکړو دا خو جنتیان دي، دوی په جنت کې همیشه دي، جهنم ته نه ځي. وایي بیا ورته نبي علیه السلام وایي چې تاسو ما ته په دې چیرې کې دا زهر اچولي دي، نو ستاسو څه خیال دی چې الله تعالی ما ته خبر نه راکوي دا مولې دا کار کړی؟ وایي دوی چې دا کار مونږ ځکه وکړو چې که چېرته کې ته حق پیغمبر یې خو الله تعالی به تا ته وحي وکړي، او که ته حق پیغمبر نه یې نو هېڅ به درنه نه خلاص شي. نبي علیه السلام ورته وایي چې تاسو دا خنزیرانو اولاد یې، دا شادوګانو اولاد یې، نو تاسو همیشه دپاره دا کارونه کوئ، چالونه کوئ، تدبیرونه کوئ. نو الله تعالی دلته کې یو د یهودو چې کوم انپړ خلک دي نو د هغوی بد صفتونه یې ذکر کړل چې ګوره په الله باندې دروغ هم وایي، دا هم وایي چې موږ جهنم ته نه داخلېږو، دا هم وایي چې دا مؤمنان به په جهنم کې، دا دروغ وایي. او په دې کې چې کوم علما دي نو هغوی څه چل کوي؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم، هلاکت دی د هغه خلکو دپاره چې کتاب لیکي په خپلو لاسونو باندې، ثم یقولون هذا من عند الله، دا خو د الله د طرفه دي. نو ګوره یو خو دا بد کار کوي چې کتاب یې په خپل لاس ولیکو، دویم دا ده چې دوی وایي دا الله مونږ ته داسې حکم کړی، نو په الله باندې دروغ وایي. لکه دوی په تورات کې دا لیکلي وو د نبي علیه السلام قد چې دی دا د آدم علیه السلام د قد او لوړ دی، دا یې پکې دروغ لیکلي وو. دغه شان دا یې لیکلي وو نعوذ بالله د نبي علیه السلام سترګې مبارکې تکې شنې دي، دا یې پیغمبر علیه السلام باندې دروغ وایي. او سره وایي هذا من عند الله، دا د الله د طرفه دی. والله تعالی فرمایي دا دومره عجیبه خلک دي چې دا یې د دې وجې نه دي کړي چې لکه مونږ په دې باندې لکه خطا شو، نه لیشترو به ثمنا قلیلا، لږې پیسې پرې اخلي. نو بله غلطي دا ده چې په دین کې تبدیلي کوي او دوی بې پیسې اخلي. نو علماو د دې نه دا خبره معلومیږي چې الله تعالی ورته وایي چې دا حرام دي. نو انسان چې یو غلط کار وکړي په هغې باندې کوم پیسې حاصلې کړي نو هغه پیسې هم حرامې دي. لکه دوی داسې وکړه چې تبدیلي په تورات کې وکړو د خلکو نه بې پیسې واخیستې. نو الله تعالی فرمایي فویل لهم مما کتبت ایدیهم، هلاکت دی د دوی لپاره چې دوی لاسونه یې څه لیکي، وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت دی د دوی لپاره چې دوی کوم اعمال کوي. علما وایي چې دا ویل چې کوم دی نو دا په اصل کې په جهنم کې یو غر دی، او دا داسې غر دی چې دوی به 80 کاله داسې بره خېږي په دې اور کې، او چې کله هغه سر ته ورسي بیا به الله تعالی راورغړی. الله فرمایي فویل، هلاکت دی د هغه خلکو لپاره چې کتاب لیکي په خپل لاسونو باندې تبدیلي پکې کوي او بیا وایي دا د الله د طرفه دی. یا علما وایي ویل چې کوم دی نو دا اصل کې د اور یو غر دی چې دوی به پکې الله تعالی رابند کړي لکه په صندوق کې چې انسان رابند کړی شي، نو دوی به الله تعالی فرمایي د دوی لپاره د جهنم دغه د اور دا صندوقونه دي. او د دې وجې نبي علیه السلام یو حدیث کې فرمایي پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو نه تپوس وکړو په دې خلکو کې د ټولو نه بهترین انسان بهترین ملګری څوک دی؟ نو صحابه کرام ورته وویل چې د الله رسول تاسو ته پته چې دا څوک دی؟ نبي علیه السلام ورته وفرمایل چې دا هغه انسان دی چې ته د هغه سره دوستي کې او ته یو نیک عمل کې او هغه تعالی تیزي درکړي چې دا قشان دی دا نیک عمل کوه، او که ته یو بدي کې نو هغه دې منې کوي، نو دا په ټول کې بهترین انسان دی. او بیا نبي علیه السلام فرمایل چې په انسانانو کې دا خو د ملګرو خبره وکړه، بیا نبي علیه السلام چې په مؤمنانو کې د ټولو بهترین انسان کوم یو دی؟ صحابه وویل د الله رسول تاسو ته پته چې څوک دی؟ پیغمبر علیه السلام فرمایل چې هغه انسان چې ته ورته وګورې او تا ته الله تعالی رایاد شي. نو دا په دې مخلوق کې د الله په نسبت باندې ټولو بهترین انسان دی چې د هغه په کتو باندې تا ته الله رایادي. و بیا نبي علیه السلام فرمایل چې په دې خلکو کې د ټولو بدترین انسان څوک دی؟ وی صحابه وی چې د الله رسول تاسو ته پته چې څوک دی؟ نبی علیه السلام فرمایل چې هغه عالم چې هغه دنیادار شي، چې هغه دنیا هغه واخلي او آخرت د دنه هیر شي. یا خپل د دې وجې نه حدیث کې راغلی دی عبد الله بن عمر فرمایي نبی علیه السلام فرمایل چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی به سحر مومني او ماښام به دا کافر شوی، ماښام به یو سړی مومني خو سحر به کافر شوی. ولې؟ یبیع دینه بعرض من الدنیا، خپل دین به خرڅ کړی د دنیا د لالچ د وجې نه.
نو دې آیات کې الله تعالی د هغه د يهودو د علماو بد بیانوي چې هغوی کتابت په خپل باندې لاسونه باندې کوي او په الله باندې دروغ وایي. دیو جن حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کذب علی متعمدا، چا چې په ما باندې په دروغ باندې په ما باندې خبر راوړل چې دا خبره ما نه کړې وایي چې دا پیغمبر علیه السلام کړی ده فلیتبوأ مقعده من النار، نو دې د جهنم کندې د ځان لپاره تیار کړه چې څوک په ما باندې دروغ وایي. نو په دې آیات کې الله تعالی علماو ته وایي چې ګوره تاسو د دین په بدل کې پیسې مه اخلئ، په دین کې تبدیلي مه کوئ، په احکاماتو کې تبدیلي مه کوئ، او په دین اسلام باندې هغه رشوتونه مه اخلئ، پیسې په هغې باندې مه اخلئ. نو الله تعالی په دې آیاتونو کې دوه ډلې ذکر کړي، یو عامیان خلک چې انپړ خلک دي، او دویم الله تعالی هغه بد علما ذکر کړل چې هغوی کتابت کوي او په هغې باندې پیسې اخلي او په دین کې تبدیلي کوي. نو الله تعالی د هغوی بد صفتونه ذکر کوي. ومنهم امیون، او بعض بدوی کې انپړ خلک دي، لا يعلمون الكتاب، چې نه پوهېږي په کتاب باندې، الا امانیه، مگر تش ارزوګانې دي، وانهم او نه دي دوی الا یظنون، مگر ګمان کوونکي دي. فویل للذین، هلاکت دی لها خلقو دپاره، یکتبون الکتاب، چې لیکي کتاب، بأیدیهم، په خپلو لاسونو، ثم یقولون، بیا وایي دوی هذا من عند الله، دا د الله تعالی د طرفه دي، یشترو به ثمنا قلیلا، چې واخلي په دې باندې لږې پیسې. فویل لهم، هلاکت دی د دوی دپاره، مما کتبت ایدیهم، هغه چې لیکي لاسونه د دوی. وویل لهم مما یکسبون، او هلاکت دی د دوی دپاره چې کوم اعمال دوی کوي. وقالو، او وایي دوی لن تمسنا النار، هرگز به مسه نه کي مونږ لره اور، الا ایاما معدوده، مگر یو څو ورځې اشمار. قل ورته ووایه پیغمبر علیه السلام اتخذتم عند الله عهدا، آیا تاسو نیولې ده د الله تعالی سره وعده، فلن یخلف الله عهده، هرگز به مخالفت ونه کي الله تعالی د خپلې وعدې. ام تقولون، بلکې وایې تاسو علی الله، الله تعالی باندې، ما لا تعلمون، هغه خبرې چې تاسو پرې نه پوهېږئ. بلا من کسب سیئة، بلکې چا چې عمل وکړو د بدۍ، واحاطت به، او راګیر کو د لره، خطیئته، ګناه ده ده. فاولئک، پس دغه خلک، اصحاب النار، ملګري د اور دي. نو مطلب دا دی چې انسان ګناهونه کوي او توبه ونه باسي او دی استکی مړ شي، نو ګناهونه دی راګیر کړی دی او دی مړ شو. یا عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کوم انسان شرک کوي او په دې شرک کې مړ شي، نو د دې ګناهونو دی راګیر کړی دی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې د دې مثال داسې دی ګناه چې انسان ګناهونه کوي او کوي، ورېس مثال دی لکه انسان په یو صحرا کې ناست دی او لږ لږ لرګي راوړي، لږ لږ راوړي او ډېر لرګي ته جوړ شي او بیا ورته اور هغه ور واچوي، دا ټول لرګي پکې وسوځي. نو دغه شان ده چې انسان دا ګناهونه کوي دی پکې راګیر شي. الله تعالی فرمایي فاولئک اصحاب النار، دا اور ولدي. علما وایي چې دلته کې دا اور کې چې همیشه اوسېږي، نو د دې نه مشرکان مراد دي، ځکه چې مؤمن به همیشه دپاره په جهنم کې نه وي، څه وخته پورې په جهنم کې وي او بیا به الله تعالی جنت ته هغه بوځي. والله تعالی دې موږ ته د سره ښیي نه، ځکه دغه جنت ته بیا څه مزه وي چې انسان پکې جهنم ته لاړ شي او بیا په مخ باندې تور داغ لګېدلی وي او بیا جنت ته ځي. والله تعالی دې موږ ته د سره ښیي نه. هم فیها، وی بدوی په دې جهنم کې، خالدون، همیشه
والذین آمنوا هغه خلقو چې ایمان یې راوړو وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي اولئک اصحاب الجنه دغه خلق جنت والدی هم فیها خالدون وی بدوی په دې جنت کې همیشه هم دا صابر امیر سم یادوم یې دی بیمار دی نو اسې که ستاسو خوښی لکه دې داسې دی چې مالي حالات یې زموږ په شان کې داسې ښه نه دي یو خو داسې چې لکه انسان د بیمار خواله ورشي وته چې ته ښه یې او زه ښه یم او دا